السلام علیکم ملګرو، څنګه امید دی چې ښه به یې ملګرو. راځئ دې لږ دا ویډیو نن وګورئ. نن یې ښه ټاپک راوړی دی. اورئ دته زه د ویډیو په اخره کې بیا خبرې کوم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. ملګرو د ټولو نه مخکې یو وړوکی شان کلیپ د یو مسافر ورور چې د بار ملک نه رالیږلی دی، اول دغه ویډیو کلیپ وګورئ. د هغې نه بعد درسره یو دوه خبرې کول غواړم. دا ویډیو خاص د الله د رضا لپاره نن شیر کړئ. دغه مسافر دا فریاد واورئ. د هغې نه بعد دا ویډیو چې څومره هم شیر کولی شئ، خاص د الله د رضا لپاره چې دا ویډیو هغه خلکو ته، هغه حکمرانانو ته، هغه دو خلکو ته ورسي چې لږ راپاسي، لږ بیدار شي، چې کم په سپارو کې من کېنولي هغه خلکو ته دا پیغام وررسول دي. د ټولو نه مخکې تاسو دا وړوکی شان ویډیو کلیپ د دغه مسافر دا فریاد واورئ. د هغې نه بعد زه یو 2 منټه خبرې کوم. دغه خبرې هم لازم واورئ او شیر یې کړئ. خاص السلام علیکم. څنګه دی ورسیږي پاکستانیانو سلام، او د سلام نه پس د یو بل رونو شئ. او زه خو 2012 باندې په جیزان کې اکسیډنټ شوی یم، او بس په دې ټایم کې په 2019 12مه میاشت او نن کله تاریخ د جدي انګلیسي کې پروت یم. جدي انګلیسي ویلچیر کې پروت یم. دا سر ته زما کاغذونه پراته دي، او د هغې نه علاوه چې کوم دی دا د انګلیسي دغه دی ټول ادارې دي. او خبره مې نه اوري. اوس دوی د زه یم زما د دې کیس ته غواکئ، اتارټي تاسو واخلئ، دا کیس به تاسو چلوئ. ملګرو دا ویډیو کلیپ تاسو وکتو چې دا مسافر، دا غریب، دا مسکین دغلته لکه د یتیمانانو پروت دی په سعودي عرب کې. د تپوس څوک نشته. زما سپاره ده په سعودي عرب کې، زما سپاره هسې په نوم سپاره ده. زما د غریب تپوس نه کوي، زما د مسافر تپوس نه کوي، زما د غم درد تپوس نه کوي، په ما څه تېرېږي زما تپوس نه کوي. نو په تشه سپاره زه څه کوم؟ زه حکومت پاکستان ته یم چې دا سپاره دې راچوته کړم او دلته یې پاکستان کې وغورځوه یا دې سمندر ته وغورځوه چې د 9 کالو نه یو غریب، یو مسکین چې دلته کور کې خور، مور، ښځه، بچي، مور پلار انتظار کوي، او هغه غریب دا 9 کالو نه په کټ کې پروت دی. تپوس څوک نشته، د علاج څوک نشته. هغه مسافر چې دا دغلته د سپارې نوم ورکړي، د سپارې په نوم یې ته دغلته لوبې او سپاره ورته سم نه کوي. حاجي عیاض صاحب ته زه سلام کوم. حاجي عیاض صاحب دا کیس راسوت کړی دی سړي سره منډه تړل واله. نو حاجي عیاض صاحب به تر کومې پورې په سعودي عرب کې، تر کومې پورې به داسې خلک په سعودي عرب کې لګوي او دغه خلکو سپورټ به کوي. بیا زموږ په سپاره باندې موږ په دې سپاره بیا څه شی راوغورځوو چې د مسافر تپوس پکې نه کوي، دغه غریب تپوس پکې نه کوي. د مسافر خو هلته مور نشته، پلار نشته، ورور نشته، ښځه نشته، بچي نشته، هغه بیا اصلي هلته پروت دی. حکومت تا ته ګوري، حکومت تا ته ګوري، سپارې تا ته ګوري. ته ولې دغلته هېڅ نه کوې؟ بې تپوسه دغلته هسې بس لګې ناست دی. د خدای مسلمانه زه دغه سپارو والا ته یم چې د الله نه ویرېږې، د رسول نه ویرېږې، د مسافر لږ تپوس کوې. مور یې نشته، پلار یې نشته، دغلته لکه د یتیمانانو پراته دي. لږ ورځئ، لږه پوښتنې کوئ. د دوی په سر دغلته په سپارو کې په لکو تنخواګانو یې بې شرمو تاسو اخلئ او بیا تپوس نه کوئ. دا کم کس چې دا پیغام ورکړی د ده دا خبرې تاسو وره. دا غریب د 9 کالو نه قسم په خدای په سعودي عرب کې خوار وزار شو، غریب مرګ ته جوړ دی. وایي چې دې نه مړ وي نو یې ښه به وه. ما ته وایي چې دې نه مړ وي زیشانه زه پرې خوشحال یم. حاجي عیاض صاحب ته زه سلام کوم. هغه دا کیس راچوت کړی دی، منډې تړلې والې. حاجي عیاض صاحب ته به تر کومې پورې دا کارونه کوې؟ ته به تر کومې پورې جم دی؟ ته به مې ورځ دا مسافري پرېږدې راوشې. نو اوس خو ته په سعودي عرب کې مسافرو سره منډه تړلې وي ښېګړو کې، نو ته به تر کومې پورې دغلته یې؟ ولې زموږ دا سپاره دغلته څه کوي؟ دا سپاره صرف د نوم دپاره ده چې د پاکستان سپاره وي، پیسې دلته شته، خو نصب هم کوې. خدای هم تباه و برباد کړی دي. مسافر لږ تپوس وکړئ، د الله نه ویرېږې. ټولو مسافرو ته یم روزه دغلته یم ورننوځئ په دې سپاره کې چې دا څومره هم بېغیرته دي، دې مچمبړک کې راونیسئ چې خدای هم تباه و برباد کړه. د دې مسافر لږ تپوس کوې. د ده خو مور پلار دلته نشته، د ده مثال خو د یتیم دی. دا غریب پروت دی، دا سپورټ کوي وروره. دا حاجي عیاض صاحب هم لږ سپورټ کوي چې دغسې د خیر کارګرې کارونه کوي څوک، لږ یې سپورټ کوي. غلو ډاکوانو نه ځان وساتئ. تاسو غله ډاکوان سپورټ کوئ او داسې خلک مو پرېښي. زه دې ټولو پښتنو ته یم، خاص کر دې مسافرو ته یم. دغه حاجي عیاض صاحب په دې کیس کې لږ انټرسټ اخیستی، یو د غیر اچوت کړی دی په دې خلکو کې یو جذبه. نو دا سړی لږ سپورټ کوي، د الله نه ویرېږي. دا سړی سپورټ کوي چې دا سړی دې وطن ته دغسې د خیر خیرګړې کار وکړي. ټولو ملګرو ته یم چې څوک هم درله په سپاره کې کار نه کوي، دې مرۍ کې رانیسئ او راښکئ. خپل حق په خپله والئ. مړه دې بېغیرتو ته سوالونه مېوتونه مه کوئ. دغلته هم ځان د قسم په خدای چړوسا جوړ کړي روي نیسئ. دا خدای دې تباه و برباد کړي چې تا ته ستا حق نه درکوي. سپاره د زما د پاکستان سپاره ده او زما ټک کار نه کوي.
ټولو ملګرو ته هم دا پیغام مخکې شیر کړه دغه بېغیرتو بېزمینو ته چې په دې سپارو کې ناست دي د سپي زامن او زموږ په سر پلکه او تنخواګانې اړي او د سپي زامن ټک کار نه کوي خدای هم تباه او برباد کړه تاسو دې بچو له دا حرامه د سپارو نه رالېږئ د سپارو والا ته چې په سپارو کې پلکه او تنخواګانې اړي د خنزیر زامنو او ورامه د خپلو بچو له رالېږئ نو حلاله کړئ د دې مسافرو له خیال وساتئ له خیال قسم په خدای چې دا 90% پاکستان د مسافرو په سر چلیږي د مسافرو نه پیدې ټولې پیدې د مسافرو نه ولاړې کړې خدای هم تباه او برباد کړه پاکستان د 90% د مسافرو په سر چلیږي دا خو ځای نه چې د څومره پیسې په بانکونو رالېږي دلته ته په بانک د دنیا پاکستان ته پیدا ده او ټک کار تاسو مسافر نه کوي خدای هم تباه او برباد کړه دا پیغام مخکې شیر کړه دې بېغیرته بېضمیر زامنو ته ورسوئ چې خدای هم تباه کړه دې مسافرو سره یې مرسته کوئ لږ ورته په ښه نظر ګورئ هلته سعودیانو نه غریبانان تنګ دي دلته تاسو نه تنګ دي ټک کار نه کوي خدای هم تباه او برباد کړه دا شی مخکې شیر کړه چې څومره هم شیر کولی شي خان صاحب ته هم چې عمران خان صاحب خدای او رسول ته وګوره دومره چغې دی والي په موږ دې د دنیا چغې والي چې ورسیز پاکستانیانو به زه خیال ساتم پاسپورټ په پره کړم پاسپورټ په ښکته کړم پاسپورټ به راښکته دي په شړق ولګه دې مسافرو له خیال وساته د دې غریبانانو له خیال وساته د الله نه ویرېږه د خدای مسلمانه دا مسافر دي قسم په خدای یو مسافر ته په کور کې 200 کسان ور په غاړه دي دا د یو مسافر د زندګۍ سوال نه دی د یو مسافر سره یو خاندان تباه او برباد شو دا د یو مسافر خبره نه ده دا غریب د نښو کاڼو نه پروت دی دلته په ښځو په بچو سترېږي ته خبرې یاره قسم په خدای تاسو د دې نه زندګۍ نه یې خبر ما مسافري کړې څلور نیم کاله ما ته د مسافر د غم درد پته ده خدای او رسول ته وګوره دې سپارو کې ناس خلکو ته وایم قسم په خدای چې بلې پېره درنه کمیس په ټوکو باسم د دې سړي دا کیس سود کوي دا کیس دغلته ځان سره جمع کوي او دا سړي په حیا کې پاکستان ته راولېږي د خوارپړق زامنو هر څه ورله حاجیات صاحب کړي هر څه حاجیات صاحب ټولې کیسه ختمه کړې ده خو صرف دا کیس والې پیسې میسې م وله غډه کړي هر څه یې ورله کړي حاجیات صاحب تا ته یو پېره بیا سلام ستا جذبې ته سلام ستا مینې محبت ته ستا د انسانیت ته سلام ډېره مننه دا پیغام شیر کړئ ملګرو مخکې شیر کړئ د الله په امان ښه ملګرو ویډیو خو یې وکتله خو دې دې ما ته دا ووایي چې دا حاجي حیات څوک دی دا د طاهر خان ملګری نه دی او د طاهر خان سره نه و په سعودي عرب کې که نه دا بل ځای و چېرته دا زم طلاق چې دی اوس لګیا دی چې حاجي حیات خان چې دی تا ته سلام او تا ته خدای دې غر که دا نفرتونه خو تا پیلو کړي ول نن چې خلک د دې قصو نه او د دې خبرو نه هېرېږي او د دې لرې تښتي خو دا ستا د وجې نه شوي دي که نه ستاسو ستا نفرتونه پیلو کړي وو نن به څوک د دې غریب سره څنګه ښه وکړي سبا به حاجي حیات ته هم وایي چې تو غلی چې حاجي حیات پیسې ورکړي دي حاجي سبا په حاجي حیات باندې هم د غلا انتظام لګي که نه او ملګرو څومره ښه کولی شئ وکړئ ورسره لکه زموږ پښتون ورور دی ښه ورسره پکار دی څومره څوک مدد کولی شي خو د دې هندو په سر باندې خو قسم په خدای که زه خر هم تاڼې ته بوځم د دې بړوا په سر باندې دې بړوا خو دومره نفرت خور کړی دی نن دی راځي او ویډیو ته ودرېږي مخامخ ودرېږي او تر اوسه پورې چغې والې چې طاهر خان غل دی او بل غل دی او بل غل دی دا ټول غله دی او نن وایي چې د حاجي حیات مینم او حاجي حیات په سعودي عرب کې دی او کیم پورې په سعودي عرب کې او سفارتخانه دي او سفاره دي او سفاره دي پنیا دي سپاره واچوم چې دا ټول نفرتونه خو ته شروع کړي دي او د دې ټولو خلکو دا زړونه خو ته بد کړي دي نن تو راځي مخامخ ویډیو ته ولاړې او سپاره دي او سپاره هغسې د سپارې بچې چې حاجي حیات څنګه به نن یو مسافر څنګه به خلک اعتبار کوي ته ما ته ووایه د اعتبار هغه شمع او امید خو ته ختم کړی دی د خلکو طاهر خان غوندې کې یو روغ انسان چې جنید خان کې سراچوت کو جنید خان یې په پاکستان باندې ولګو الټه طاهر خان ته دا میلاو شول چې تو غلی تا پیسې پټې کړي سبا به حاجي حیات ته هم ته وایې چې تو غلی که نه حاجي حیات ته به هم سبا ته وایې چې تو غلی تا پیسې پټې کړي دي تا دغه بایي په کیس کې پیسې وهلې دي سقاکون یا مردار یا نن راغلی یا چغې دې رخ کړي دي او بقې دې رخ کړي او کنځل ویل دې رخ کړي دي خو دا ټایم زموږ دا رور په سخته دی او ملګرو څومره ورسره پښتانه څومره چې زموږ دغه دي ښه ورسره وکړئ هیلپ ورسره وکړئ خو دې بې غیرته د خلکو زړونه دونه پاسولي دي د دې کارونه چې څوک د چا سره ښه کول ته زړه یې هم نه جوړېږي والسلام